یو ځل د شعبان 15مه شپه دې ته شب بارات ویل کېږي او شب بارات ورته په دې وجه ویل کېږي چې الله جل شانه په دې شپه باندې خپل بندگان د ګناهونو نه پاکي براءت د جهنم نه ورته نصیب کوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د شب بارات د شعبان 15مه شپه شي نو مازیګر چې کله نور ډوب شي د 14مې ورځې د شعبان شپه شروع شي 15مه نو دغه وخت فرشتي د آسمان ته راشي اول آسمان ته او دا د الله جل شانه په حکم باندې आवाज کوي چې ایسو غوښتونکی شته چې د الله جل شانه هغه له ورکي څوک مغفرت طلب کوونکی شته چې الله جل شانه د هغه مغفرت نصیب کړي څوک حاجت او مشکل د هغه شته چې هغه حاجت الله جل شانه او هغه مشکل الله جل شانه لري کړي حتی چې دا غروب آفتاب نه واخله نو تر صبح صادق پورې چې کوم دی دا فرشتي دا آواز کوي په دغه شپه باندې او دې ته شب بارات هغه د دې وجه چې الله جل شانه په دې کې بندگان د ګناهونو نه پاکي او د جهنم نه ول خلاصې نصیب کوي. او حدیث کې راځي چې څنګه په ځمکه باندې د انسانانو 2 شپې د اختر دي او 2 ورځې د اختر دي دغه رنګ په اسمانونو کې د فرشتو 2 شپې د اختر دي او 2 ورځې د اختر دي. د انسانانو یو شپه د اختر د وړوکي اختر د شوال لومبنۍ شپه او د شوال لومبنۍ ورځ او د ذوالحجې 10مه شپه او د ذوالحجې 10مه ورځ دا د انسانانو د اختر شپه او د اختر ورځې دي. او د فرشتو د دې میاشتې د شعبان 15مه شپه چې شب بارات ورته کې ویل کېږي دا د فرشتو د اختر شپه ده دا د فرشتو په آسمان کې د اختر شپه ده 15مه ورځ د اختر ورځ ده. او یو لیلة القدر دا د فرشتو هغه چې کوم دی د اختر شپه ده او د اختر ورځ ده. نو په دې ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا اعمال ثابت دي چې د شپې عبادت او د شپې هغه د قبر ته ورودو مقبرې له تلل دا د نبي صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. هسې مونږ خو نورې خبرې ډېرې کوو خو داسې چېرته مونږ کړي دي چې د خپل مقبرې ته د خپل تره د خپل پلار او د عامو انسانانو مسلمانانو د مقبرې ته مونږ چېرته تللي په شعبان په 15مه شپه او په دې پنجاب طرف ته خو ناشنا رسومات وي خو ولې عبادت پکې نه وي نور ټول رسمونه پکې وي خو عبادت پکې نه وي د الله رضا پکې نه وي د الله ناراضګي پکې هر وخت وي. نو عرض دا او په د ورځې دا عمل ثابت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به روژه د شب بارات په شپه به عبادت او دا 15مه ورځ باندې روژه. علما فرمایي چې دا شعبان اول ورځو کې روژې زیاتې نیول پکار دي عامو خلکو ته او دا شعبان د 15 نه وروسته بیا احتیاطا نه دي نیول پکار ځکه چې هسې نه دغې ضعف او کمزوري راشي رمضان ته. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو په دې تمامو خبرو باندې عمل نصیبه کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من الحوائج والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا بخير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.